أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر او کچریه تاسو په سفر باندې ولم تجدوا کاتبا او تاسو نمو لیکون کی لرا فرهانون پس گاندا مقبوضتن قبض کړی شوی فإن امنا پس کچره اعتبارو کی بعضکم بعضا بعد استاسو په بازو باندې فلیؤد الذی پس پکار دی چې ادا کیا سړی اؤتمنا چې اعتبار پکړی شوی دی امانته امانت خپل ولیتق الله ربه او ادی یریږي د الله تعالی نه چې رب د ده ولا تکتموا الشهادة او تاسو مپټوي گواهی لرا ومن یکتمها او څوک چې پټوي دی گواهی لرا فإنه آثم قلبه پس بیشک شان داده چې گناهگار دی زړه ددو والله بما تعملون علیم الله تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوئ خبردار دی. مخکې آیت مبارکه کې د معاملاتو د لین دین احکامات بیان شو. دې سره متعلق درې خبرې پاتې دي چې هغه په دې آیت مبارکه کې بیانې. لومبنۍ خبرداره که یو انسان په سفر کې دی او یا په حضر کې دی په کلی کې دی لیکن دی لیکون کې نمومي یا لیکل نه غواړي او دی چاله قرض ورکی یا سودا په نیټه باندې ورکی د مقروض نه بیا به طور ګارنټي سواخلې د ګارنټۍ په طور باندې قیمتي مال ته نه ځان سره کیږي چې که هغه سړي تا ته په دومره مدت کې خپل حق واپس نه کو نو چې ته بیا دغه ګارنټۍ څیز نه خپل حق اصولولی شي. دې ته رهنو او پښتو کې ورته ګاڼه وایي چې کم مال ستا هغه ته کیږي او پای کې نیټه ده که نغدې پیسې دي او که نه تا پسې سامان خرڅ کړی او پیسې په نیټه باندې دي نو د هغې د نیټې تر پورې ته د هغه نه بطور ګارنټي څه اخیستی شي. نو که تاسو لیکل نه کوئ نو بیا خیر دی او یا که ګواهان نه وي نو خیر دی ګارنټي به تا سره پرته وي او ته بیا په ټیم باندې د هغې نه خپل حق اصول کې. دویمه مسله دا بیانې چې که چېرې یو سړی په تاسو باندې اعتبار وکړي اطمینان وکړي
چې نه لیکل کوي نه د نه ګارنټي اخلي او نه ګواهان شته او په تا باندې اعتبار یو کو ستا په جو باندې نو تالم په کار داري چې په ټیم باندې هغه خپل حق بیا واپس کا چې هغه دومره اعتماد په تا باندې وکړو نو تم د هغه د اعتماد خیال وساته او بیا غلط بیاني مه کوه تاخیر هم مه کوه ټال مټول هم مه کوه چې څومره نیټه مقرره شوې په خپل ټیم باندې هغه ته خپل حق بیا واپس کا دریم حکم دا بیانی چې کچره گواهانو ته ضرورت پیښ شو مسله عدالت ته لړله او قاضي او مفتی له او جرګې له لړله او گواهان طلب کړی شو نو گواهان دې بیا رستو کیږي نه او گواهان دې را ګواهۍ نه انکار نه کي او ګواهي دې پټیم نه او په ګواهۍ کې دې بهرت بیانیم نه کي ځکه چې مسله به ثابتېږي په ګواهانو باندې نو که چېرې ګواهان ګواهي کمزوري کي غلط بیاني وکړي نو د یو فریق نقصان به وشي نو دا ګواهي پټول دا ګویا کې د زړه فسق دی او د زړه ګناه دی دا درې خبرې آیت مبارکه کې بیاني وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ او کچریه تاسو په سفر باندې ولم تجدو کاتبا او تاسو نه مومئ لیکونکي لره عام طور په سفر کې کاتب او منشي نه وي معاملات خلق په سفر کې پخوا زمانه کې به اوږدې سفرې وي په میاشتو باندې به سفرې کېدی د حج سفر به 6 میاشتې د تلو او 6 میاشتې د راتلو دارنګې د جهاد او د علم او د غزواتو سفرې دي په میاشتو باندې به وي نن سبا په دې دور کې په سفر کې انسان دا مسایل پیښیږي او ته چاله یو څیز چا باندې خرڅې یا چاله قرض پیسې ورکې او کاتب او منشي هغه دستیاب نه دی نو ته بیا او یریږې مو چې زما حق ضایم نشي نو بیا دای طریقه دار چې د هغه نه بطور ګارنټي او بطور وثیقه څه نه واخلې سره کیږه نو دا ګارنټۍ په طور باندې مطالبه کول او اخیستل دام جایز دي خو دا نه چې ګنې سفر نه بغیر دا نشي کولی که ته په کلي کې مې مقیم مې او ته لیکل نه کومه خو بطور ګارنټي ما سره څه کیږه یا دا چې لیکل ترې نه اخلي او بطور ګارنټي ترې نه څه مطالبه کوي بیا هم جایز دي ګارنټۍ کې تنم ځان سره سکیزه او لیکل کوم باقاعده راوله دواړه خبرې جمع کولی شي چې څومره مال ستا هغه ته کېږي څومره پیسې یا څومره سودا تا هغه له ورکړې ده او د هغې څومره قیمت او سرمایه ده د هغې برابر ګارنټۍ په توګه یو قیمتي مال ځان سره کېښودی شي دې ته عربۍ کې رهن وایي او اردو کې ورته ګروي وایي او پښتو کې ورته ګاڼه وایي ولم تجدو کاتبا او تاسو نه مومئ لیکونکي لره دا قید اتفاقي دی یعنې که چېرې سفر کې او که حضر کې دا کار کولی شي عام طور سفر کې ردی ضرورت ډیر پیښیږي نو فرحان مقبودتن پس گاڼه قبضه کړی شوی گاڼه چې ده نو بطور ګارنټي څه اخیستلو لکه تا چا باندې د 1000 روپو یو څیز خرڅ کو او یو میاشت نیټه پکې
ناغه نه د 1000 د مالیت یو سیز او مثال ګړی د قلم دی موبایل دی بل داسې څه دي دا تیې نه ځان سره به طور ګارنټي کیږه چیرې ته ماته کله میاشت پس د خپلې پیسې حواله کې تا ته به د خپل امانت واپس شي نو دا مطالبه کول دا جایز دی دا څه منع نه دي قرآن کریم دا بیان کی فریحان پس گانا رهن مقبوضتن قبضه کړی شوی رهن یعنی دا گانا به علاقه تمامیږي چې ته پې قبضه وکې یعنی د هغه نه هغه څیز خپل ملکیت ته راولې تا سره قبضه کې شي نو دا رهن تام شو نو دا جایز دی نو بیا چې کم ټیم مقرر شوی دی کم میاشت او که 2 میاشتې کومه نیټه ده نو که هغه نیټه پوره شوه او هغه تا ته حق حواله نه کو نو ته به هغه ته وایې چې بھائی زما خپلې پیسې په کار دي هغه وي مې سره نشته نو چې کم رهن تا سره ایښودی دی کم ګاڼه هغه به خرڅه کې په قیمت وکې خپلې پیسې به د هغې نه وصول کې او که سیوا پیسې پکې جوړېږي به هغه ته واپس کې او که کمې شوې نور به د هغه نه بیا والې او که سیوا شي نو هغه ته به واپس کې او که برابر به تا خپل حق وصول کو هغه پیسې هغه ته پاتې شوې دې ته رهن او ګاڼه ویل کې دا جایز دی نبی علیه السلام په دې عمل کړی دی نبی علیہ السلام 10 سواغه اوربشې د یهودي نه اغوستې وې یهودي ته یې ماله 10 سواغه اوربشې راکه نو هغه ته یې چې هسې نه ته زما مالو نه خورې نبی علیہ السلام ورته وفرمایل انی لامین فی الارض زه په ځمکه م انتهایي امانتدار یم او په اسمانونو کې م امانتدار یم او یریږم ستا مال زه نه خورم او به طور ګارنټي نبی علیه السلام سره خپله قیمتي زغره هغه یهودي سره کېښوده مطلب دا و که تا ته ما دا اوربشي واپس نه کړې نو ته به هغه پیسې د ما د زغرې نه وصول کې دا به خرڅه کې هغه دومره سرمایه دومره قیمت لري او ستا حق به تا ته وصول شي یا نبی علیہ السلام وفات شو بخاری کې روایت دی او هغه زغره یهودي سره وه ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبنی کار دا وکړو چې هغه څومره پیسې د هغه کېدې هغه 10 سوغه اوربشې هغه یهودي ته حواله کړې او د نبی علیه السلام ازغرې د هغه نه خلاصه کړه نو اصل کې دا چې کوم به طور ګارنټي ته چا سره ږدي نو مالک هم ته هغه سره صرف به طور امانت دی هغه په دې کې تصرف او خپل کار کسب نشي کولی نه خپل ځان له استعمالولی شي مثال که ګړی ده نو لاس ته به اچي نه بس پرته به یي سنبالو که بل داسې سونه چاندي ده نه به سنبال پرته یي زنانه به استعمالي نه فایده به ترې نه لي ځکه د هغې نه فایده اخیستل دا بیا په قرضو باندې فایده شوه او دا سود دی او دا بیا حرام دی د دې ګاڼې نه فایده اخیستل ځکه منع دي چې دا ګاڼه چې دا کمسي تا سره ګارنټۍ په طور باندې پروت دی تا چاله قرض پیسې ورکړې 3 لکه او 4 لکه روپۍ او هغه تا سره ځمکه کېښوده نو ته به د ځمکې نه فایده اوس نه اخلې دا ځمکه به تا سره صرف به طور ګارنټي وي چې هغه تا ته پیسې حواله کړي کال پس او یا 6 میاشتې پس ته به ورته ځمکه حواله کړې نو ته به د ځمکې نه بیا فایده نه اخلې چې ځمکه به اړې او دې کې به فصل کرې او ځان له به ترې فایده حاصلې او پیسې ستا په پیسو باندې دا جایز نه دي
که دې ځمکه وکرله او فایده یې ترې واخیستل دا به اصل مالک ته واپس کوې به د ځمکې مالک ته ته به یې کور ته نه راوړې دا جایز نه دی بیا یا کور دې تا سره به طور ګارنټۍ دی او تا ورله پیسې ورکړي دي نو دا کور به تا سره صرف په قبضه کې وي نو تو پکې نه په خپله اوسېږي نه به بل چاله په کرایه باندې ورکوې او که تا په کرایه باندې ورکړو او کرایه راتله نو دا به اصل مالک ته واپس کوې به ستا صرف دې سره کار دی چې خپلې پیسې به وصولې نو که هغه په ټیم تاله خپلې پیسې نه درکړي نو ته به هغه کور بیا خرڅ کړي هغه پیسې به ترې وصول کړي نو خلکو مسله بالکل مکمل الټه شروع کړه اوس خلک ګاڼه د دې لپاره کي چېرې دا ځمکه ماله راکړه او تاله به زه قرض پیسې درکړم زه به یې خورم به حالانکه شریعت دا خبره کی چې د خپل حق د وصولو دپاره چا سره خپله ځمکه او خپل کور یا ګاډی یا بل داسې یو قیمتي اثاثه هغه سره کېښودی شي د خپل حق د وصولو دپاره نو خلکو مکمل الټه کار شروع کړو دې ته یې کار ووایي نو ګاڼې شروع کړې حالانکه جایز نه دي منع دي فریحان پس ګاڼه ده مقبوضتون قبضه کړی شوې نو دا صحیح ده فإن امن بعضکم دویم حکم دا دی چې کچرې فرق یو انسان په تا باندې اعتماد وکړي ستا په خوله باندې ستا په خاندان باندې او په تا باندې او لیکل هم نه غواړي ستا نه او ګاڼه دنم نه غواړي او بل پکې منځ کې څوک کفیل او ضمانتي پکې منځ کې نشته تاله دکه شانتې هغه څیز تا ته حواله کوي زه ماله میاشت پس 2 میاشتې پس پیسې راکړي چې هغه دومره تا باندې اعتماد وکړو نو ستا هم د اعتماد نه غلطه فایده اخیستل نه دي پکارو مجبوري خو ځان له شی دی لیکن دا چې تا سره وسایل شته او میسر دي سره نو بیا په ټیم باندې هغه ته خپل حق واپس کا په امانت کې خیانت کول دا منع دي بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک د چانه مال واخلي پیسې قرض والی او د نیت دا وي چې دا به حواله کوم ورته واپس کوم به خو مجبوري ده د مجبورۍ په طور مې اخیستې دي نو الله تعالی به په دنیا کې داسې بندوبست دی له خود به خود تیار کړي چې دی به دا پیسې هغه ته واپس کړي الله به اسباب برابري به او د اخیستو په ټیم کې چې د انسان دا نیت چې واپس کومې نه نو د سره به هر صحیح لیکن الله تعالی بوله اسباب نه برابري چې دا پیسې هغه ته واپس کړي تر دې چې دنیا نه به لړ شي نه آخرت کې به بیا واپس کړي نو د دې وجې نه اخیستو ټیم کې دا نیت پکار دی چې دا به زه واپس کوم به خو ضرورت دی او د ضرورت یې قرض اخلمه دا قرض دونه ښه شی نه چې انسان د مستۍ د وجې نه والي دا انتهایی مجبورۍ په ټیم کې اخیستل پکار دي که تا سره وسایل برابر دي نو بیا قرضونه اخیستل نه دي پکارو څه پته لګي سبا یې واپس کولی شي او که نه شي واپس کولی د دې وجې نه د اخیستو په ټیم کې نیت صحیح پکار دی چې واپس کوم به الله او اسباب برابر کی او چې هغه په تا باندې اعتماد وکړو نو تالم پکار دی چې په ټیم یې ورته بیا واپس کا دا دویم حکم دا بیانې فین امنا پس که چېرې اعتماد وکړي اعتبار وکړي اطمینان وکړي بعضکم بعضا بعض ستاسو په بعضو باندې فلیؤدي الذی اؤتمن یو مسلمان چې د هغه
یو عیسائی سره خپل سونا بطور امانت کې خود دواړه گاونډیانو. نو دی مسلمان خپل سونا یهودی عیسائی سره بطور امانت کې خودا او دی لړ په سفر باندې او چې واپس راغی نو عیسائی ته مال خپل سونا واپس کا. هغه انکار وکړو چې تا هم سر نه دی خودی، تا مال چا مخکې راکړې رسونه. ډیر منت سماجت شو لیکن بالکل منکر شو. نو دا مسلمان هغه پوپ لاړو، د عیسایانو چې کوم مشر وي هغه لاړو چې دغه شان ستاسو د مذهب یو انسان سره ما دغه شان دا سونه ایښودی او هغه اوس انکار کی. نو هغه پوپ یو خط ولیکو خو ته دا خط به ګورې نه او دا لړ شو د هغه ته حواله که تا ته به خپله سونه درکړي به. هغه خط هغه روړو هغه عیسائی ته حواله کړو. هغه عیسائی چې څنګه وکتو وي ښه ودرېږه در کوم دله. دننه لاړو سونه مسلمان ته واپس کړه. مسلمان حیرانو چې تا ته په دې پوپ په دې خط کې څه لیکلي دي. مولانا سعد سے په بیان کې دا خبره کوله. هغه عیسائی چې بس جی بس خیر دی پرېږده ته خپل حق دی واله بس نور څه کوي نه جي دا راته اوس ووایه. دوی ما ته خپل پوپ په خط کې دا لیکلي وو چې تا کله د مسلمانانو کار شروع کو. دا خو د مسلمانانو کار دی چې امانت کې به خیانت کی، امانت ته به انکار کی. تم د مسلمانانو کار شروع کو. د مسلمان د جان نه جان وته چې خدای دا د مسلمانانو د حال ته راړي چې مسلمانان امانت کې خیانت کی. ته به سره امانت کیږي او هغه به چې دی هغه به یې انکار وکړي سبا یا خپل ځان له به استعمالي. آیت کې دا خبره کی که تاسو باندې چا اعتبار وکړو اعتماد وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قیامت نه مخکې به داسې وخت راشي امانتداري به داسې ختم شي چې بیا به خلکو به طور مثال وایي چې په پلانکي ملک کې په پلانکي کلي کې یو امانتدار انسان شته. امانتداري به داسې د خلکو نه اوچته شي چې په علاقه کې به امانتدار تا ته نه ملاویږي. نو خلک به بیا وایي چې پلانکي ځای کې یو تن شته چې هغه امانتدار دی. داسې امانتداري به ختم شي. فإن امن بعضکم پس که چېرې اعتبار وکړي باید ستاسو بعضن په بعضو باندې او ستانه رهن ونه غواړي ستانه لیکلو مو نه غواړي نو فلیؤدي الذي پس پکار دی چې ادا کی هغه سړی امر د پاره د وجوب دی واجب دی پتا چې دا ادا کا الذي هغه سړی یعنی مدیونو چې چا سره پیسې دي یا چا سره مال دی او تو مینا چې اما اعتبار پې کړی شوی دی په هغه باندې اعتماد کړی شوی دی امانته هغه امانت د هغو چې تا سره که امانت پروت دی کم پیسې دي یا څه چې هم دي هغه په ټیم باندې هغه ته حواله که او غلط بیاني مه کوه انکار هم مه کوه. ولیتق الله ربه او دی یریږي د الله تعالی نه چې رب د ده دی. د الله نه ویرېږه دنیا کې حواله که آخرت کې بیا حواله کې بیا او آخرت کې بیا دا مال نی هلته بیا درهم و دینار به نی هلته بیا پیسې به نی هلته بیا نیکۍ حواله کوي. د دې وجې نه حدیث کې راځي چې چا په امانت کې خیانت کړی دی نو د قیامت پر به دې انسان ته ویلی شي
چې دته هغه خپل امانتو سواله کوي ما سره خو نشته ویشته دی وي کوم ځای دی وی جهنم کې پروت دی منډه هلته یې نه راوړه دته یې حواله که دی به لاړ شي جهنم ته هغه مال هغه څیز به هغه شان جهنم په ویښ کې پروت وي دی به په شا باندې راواړي راخیږي به جهنم ته څه پوڼی نه دي ختلي نه څه لیفټ دی چې بټن به برابر وخیږي نبی علیہ السلام صحابه کرام رضی الله عنهم سر ناستو یو آواز شو درز شو صحابه یریدل وی دا څه و وی نن اویا کاله مخکې د جهنم د غاړې نه یو ګټه پرېوته وه هغه دارې اوس ویښ ته ورسېده نو چې دومره ډونګې جهنم دی دغه ویښ نه دی دا سامان په شا باندې راوړي او راخیږي اوس هلته کې خو راختو به څه طریقه وي الله اکبر او دی بره دی غاړې له رورسي هغه سامان به دره لاسه خطا شي بیا به ویښ ته وغورځېږي ورشه بیا یې راوخېجوه دغه شان کته به کوزیږي او بیا به راخیږي او دا د لاسه به خطا کیږي بیا به کته کوزیږي به په امانت کې چې چا خیانت کړی وي نو فلیؤدي الذي پس پکار دی چې ادا کې هغه سړی چې اعتبار پې کړی شوی دی امانته امانت د هغه یعنې د هغه حق او د هغه دی نو ولیتق الله ربه او دی یریږي د الله تعالی نه ربه چې رب د ده دی درېمه خبره ولا تکتموا الشهادته او تاسو مه پټوئ ګواهۍ لره که چېرې ګواهان طلب کړی شو ګواهۍ دپاره ګواه دې انکار هم نه کي او ګواهي دې بدلیم نه او ګواهي دې خرابیم نه اکه مضمون دې بیان کړي چې کوم ده لیدلی دی حق بیان دې وکړي او دارنګې بل فریق لم نه دي پکارو یا قاضي لم نه دي پکار چې د ګواه نه داسې سوالات شروع کړي جرح کړي چې د ګواه خپله ګواهي غلطه شي ګواه صحیح ګواهي کړي غلطه خبره نه کړي که یو انسان دروغ بیان کړي بیا هغه باندې جرح پکار ده چې هغه ګواهي خرابه معلومه شي که یو انسان صحیح ګواهي کړي نو بیا په هغه داسې سوالات نه دي پکار چې هغه غریب خطا شي او غلط خبره د خولې نه وباسي دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک هم دی چې د ګواه نه به داسې سوالات نه کوي چې هغه ګواه خرابه کړي او د هغه ګواهي خرابه شي یا د هغه خولې نه غلطه خبره وځي دا قاضي ابن شبرمه یو قاضي و هغه به دا کار کو چې د ګواه نه به داسې سوالات شروع کړو چې هغه غریب به خطا شو د یو سړي په باغ باندې مسله وه بل سړي پې دعوه وکړه چې دا باغ زما دی دوی دا زما دی نو دا مقدمه قاضي ابن شبرمه له لاړه قاضي ابن شبرمه د مدعي نه تپوس وکړو چې ته دا باغ ستا دی نو په دې باغ کې څو ونې تا ونې شمارلي دي اوس باغ د هغه و او د څونه زمانې نه و لیکن په باغ کې چې څومره ونې یا ونې هغه نه وي شمارلې وي تا دا پته شته کې څونه ونې دي وي نه هسې دعوې کوي ستا باغ دی نو فیصله د اول په حق کې وکړه او دا سړی خفګان واغستو چې باغ هم زما دی او زما د لاسه لړو نو رای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویجی قاضی ابن شبرمه را سر داسې کار وکړو دو تی لړ شه بیا لړ شه او قاضي صاحب ته ووایه چې قاضي صاحب ته د کوفی په جامع مسجد کې 15 وخته مونځ کې که نه سهار هم کې ماسپښین او مازدیګر ماښام هم
او د څونه زمانې نه کې که نه بیا نو دا راته وایي چې په دې جومات کې څو پیلرې او څو ستنې دي. دې لړو قاضي ابن شبرمه تپوس چې سر یو تپوس کوم څه وی تاسو د کوفې په جامع مسجد کې مونځ کوئ وي او کوم وي څونه زمانې او دونه زمانې نه او 15 وخته پکې کومه وی په دې جومات کې څونه پیلرې دي. قاضي ما خو نه دي شمارلی. نو هسې په دې جومات کې د 15 وخته مونځ کوئ وی دغه شان دا باغ هم زما دی خو ما پکې ونې نه شمارلی لکه څنګه چې ته په دې جومات کې مونځ کوې او تا ته پیلرې نه دي یاد دي. نو قاضي ابن شبرمه دا ته چا دا خبره وښودله وی ته چې ضرور امام ابو حنیفه صاحب له تلې هغه ته سوال ښودلی دی. بیا امام ابو حنیفه صاحب قاضي ابن شبرمه ته ووایي چې په دې خبره ته ګواه مه رد کوه مه خرابوه چا تر دې خبرې علم نشته دی. اصل مقدمې ته ګوره چې یاره دعوی صحیح ده او که صحیح نه ده. نو دام په دې کې داخل دی چې ته گواهی خرابه کې په سوالاتو باندې. ومن یکتمها او څوک چې پټوي دې گواهی لره فإنه آثم قلبه پس بېشکه ګناهګار دی زړه د ده زړه کې ګناه دی خیرې دی نو ځکه دا گواهی پټه کړه. دا زړه یې ولې یاد کو دا زړه د انسان بادشاه دی چې زړه سم شو باقی بدن به سمي او چې زړه خراب شو باقی بدن به خرابي. دویم دا چې دا زړه انسان چې کله ګناه وکړي نو په دې زړه باندې تور خیرې ولګي نو که دا ګناهونه دي مسلسل کی نو اخر یې سوا کیږي تر دې چې ټول زړه تور شي او که انسان توبه وباسي نو اخر یې صفا شي. نو ډک یې خیرې پروت دی اړی تور شوی دی نو ځکه یې ګواهي پټه کړله. والله بما تعملون علیم او الله تعالی په هر څه چې تاسو یې کوئ علیم لیدونکی دی. الله خبردار دی که گواهی بدله کړه یا خرابه کړه یا په امانت کې خیانت وکړو یا دا چې حق واپس نه کړو نو الله په هر څه باندې پوهه دی. او که چېرې تاسو په سفر باندې او نه مومئ تاسو لیکونکي لره پس ګاڼه قبضه کړی شوې پس که چېرې اعتبار وکړي باید ستاسو په بازو باندې پس پکار دی چې ادا کړي سړی چې اعتبار پرې کړی شوی دی امانت د هغه او د یریږي د الله تعالی نه چې رب د ده دی. او تاسو مه پټوئ ګواهۍ لره او څوک چې پټوي دې لره پس بېشکه شان دا دی چې ګناهګار دی زړه د ده او الله تعالی په هر څه چې تاسو یې کوئ علم والا دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله خاص الله تعالی د پاره دی ما فی السماوات ها سوچ په اسمانونو کې دی وما فی الارض او ها سوچ په ځمکه کې دی وَإِن تُبْدُوا او کچری تاسو ښکار کوئ
ما هغه څه فی انفسکم چې په زړونو ستاسو کې دي، او تخفوه یا تاسو پټوي هغې لره، یحاسبکم حساب به کوي تاسو سره، به الله د هغې باره کې الله تعالی، فیغفرو پس بخښنه کوي، لمن یشاء د چا دپاره چې وغواړي، ویعذب او عذاب به ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي، والله على كل شيء قدیر او الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. په آیت مبارکه کې بیان دی چې انسان کم یو عملم کی، که د خولې نه خبره وباسي او که د بدن نه یو عمل ظاهري، که لوکی عمل دی او که غټ عمل دی، او د انسان په زړه کې چې کم د نیکۍ خواهشات او د ګناهونو ارادې او عزمونه راځي، د دې ټولو باره کې به الله تعالی حساب کتاب کی. انسان مکلف دی، مکلف انسان سره به د قیامت پر ورځ حساب کتاب کیږي، او د حساب کتاب نه بعد چې د خلکو به دوه ډلې شي، یو به هغه چې د هغې بخښنه او مغفرت به وشي، جنت ته به داخل شي، او دویم به هغه خلک چې هغې پکړ او گرفت به وشي، نه هغې به جهنم ته داخل شي. آیت مبارکه کې د اوس نه دا پیغام دی چې انسان عمل کی نو عمل ته وګورو چې عمل څنګه کومه، جنت ته تلو والا دی که جهنم ته تلو والا دی. لومبی الله تعالی خپل مالکیت ثابت کړی دی چې هر څه د الله تعالی دی، او دغه الله تعالی به تاسو سره بیا حساب کتاب کی. اصل کې یو د انسان زړه دی او بل د انسان دا بدن دی. زړه ته چې کومې خبرې راځي او له چې کوم منصوبه جوړي او کوم پلینینګ کی، نو بدن بیا د هغې عمل کې ظاهري یې. انسان په زړه کې یو خیال او یو سوچ او اراده راولي، بیا که د هغې تعلق خبرې سره دی نو په خوله ظاهر کی، او که د هغې تعلق عمل سره دی نو په بدن باندې یې وکړي، په لاس او خپو باندې. نو آیا کم کم باندې به د انسان پکړ کیږي او په کم کم به انسان ته اجر ملاویږي؟ د هغې بیان په دې آیت مبارکه کې دی. د انسان زړه ته خیالات راشي، وسوسې راشي، دا خیالات او وسوسې خود به خود راشي، او د دې باعث شیطانی. شیطان د انسان د زړه ته وسوسې راولي. وسوسه په عربی کې انتهایی نری او باریک آواز ته وایي. وسوسه اصل کې د زنانو دا کالی چې دی زیوراتو، دا کالی چې یو بل سره جنګیږي او د هغې نه چې کوم انتهایی نری آواز راځي چې هغه انسان په دې غوږونو باندې هم نه اوري، هغې ته وسوسه وایي. دا وسوسه دومره نری او باریک خیال ته وي، انسان پوی هم نشي وړه ته خیال راغلی وي،
د انسان چې څو په ځان پوهېږي نو خیال بلا کار کړي په انسان کې. دومره باریکه خبره ده او دا شیطان راولي. نو دا کم خیالات او وسوسې چې د انسان زړه ته راشي نو په دې خیالات او وسوسو باندې پکړ نشته د الله تعالی ر طرف نه. هغه د ګناه خیالات یو که د هر څه باره کې دي او که انسان پای باندې بیا سوچو کې مزید او هغې له تقویت ورکړي او د عزم درجې ته بوځي، یعنې دې پې فیصله وکړي چې داسې به کومه او دا مې اراده ده، یعنې د عزم او د یقین درجې ته چې بوځي، هغه خیال او هغه وسوسه چې ده پې دومره سوچ وکړو چې هغې د یقین او د عزم درجه ورکړه، اوس که دا د ګناه خیالي او د عزم او یقین وکړو نو اوس په دې پکړ شته دی. اگر چې دا عمل نه دی کړی، هغه کار باندې عمل نه دی کړی، د ګناه خیال ذهن ته راغی او ده پې یقین وکړو چې داسې به کوم، عزم یې وکړو، نو اگر چې ګناه کار یې لا نه دی کړی خو په دې عزم به ده پکړ کېږي او دا د ګناه په درجه کې دی. او که بیا یې عمل وکړو نو بیا خو ګویا کې د عمل ځان له پکړ شو، د عزم ځان له پکړ شو. نو کم خیال او کم وسوسه چې دې حد ته راله بیا په انسان باندې پکړ کېږي، او که نفس خیال او وسوسه په هغې باندې پکړ نشته دی. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته هم دا خیالات او وسوسې راتلې. مشکات شریف کې روایت دی، صحابه کرام رضی الله عنهم نبی علیہ السلام ته رالو، یو صحابي وجي وی بعد اوقات زما ته داسې خیالات او وسوسې راشي چې هغه په دې خپله خوله باندې ښکاره کولی هم نشم او راوستی هم نشم، یعنې ویلی هم نشم چې دا خیال راته راځي. هغه وینا راته دومره لوی ګناه ښکاري چې لأن اکون حممة، چې زه په اور باندې وسوځم او سکاره شم او سکروټ کې شم. وی دا سکاره جوړېدل او دا سوځېدل راته برداشت کولی شم خو هغه خبره په دې خوله نشم، دومره لوی ګناه یې ګڼم. نو نبی علیه السلام ای ته ډېر پریشاني راله په دې باندې. نبی علیه السلام او قد وجدتموه، آیا همدغه شان خبره ده؟ یعنې دغه خیال او دغه وسوسه دومره لوی ګناه تاسو ګڼئ چې په خوله هم نشئ ښکاره کولی؟ هغې وی او. نو نبی علیه السلام وی ذاک صریح الایمان، دا د ایمان د خالص ایمان علامت دی چې تاسو دغه وسوسه او دغه خیال په خوله نشئ راوستی. یعنې مطلب دا که تاسو کې ایمان نه وي نو بیا به هم لکه د کافرانو هر څه په خوله باندې وي چې داسې چل دی او داسې چل دی، لکه وي د الله تعالی زوی دی او څوک د الله تعالی بیبي ده، نو دا خبره په خوله راوستل اسان کار دی سو، خو ایمان نشته نو ځکه یې په خوله باندې راولي که نه چې الله تعالی داسې وکړو. یهود وی الله تعالی غریب دی ونحن اغنیا، دا خبره په خوله راوستل اسان کار دی سو، خو په هغې کې ایمان نشته نو ځکه په خوله را چې الله تعالی وی غریب دی او موږ مالدار یو. نو اصل کې د باری تعالی باره کې شیطان خیالات راولي چې الله تعالی به داسې وي، الله تعالی به داسې وي، دا خیالات شیطان راولي. په داسې وخت کې انسان له دې باندې سوچ نه دی پکارو او فوراً آمنت بالله ورسوله دا ویل پکار دی او خبره بل طرف ته وړل پکار دی. ځکه چې
شیطان کله کله انسان ته وی چې را دا کائنات چا پیدا کړی دی نو تا ته وی الله تعالی پیدا کړی دی. خانو ته چا پیدا کړی نو الله تعالی پیدا کړی. یعنی د هر موجود د پاره یو موجد پکار دی. دا چې څومره موجود اشیاء دې لپاره څوک پیدا کوونکي موجودونکي شته. دا یو قانون دی چې د هر موجود د پاره موجد ایجاد کوونکي پکار دی. بیا به تاته شیطان وي الله تعالی هم موجود دی کنه. بیا د الله تعالی موجد څوک دی؟ یعنی الله تعالی بیا چا موجود کړی دی؟ یا دا چې د پلانکي نه مخکې پلانکي د پلانکي نه مخکې پلانکي د الله تعالی نه مخکې څوک؟ نو دا شیطان دی دې طریقې سره خیال دی ته راولي. بیا انسان پریشان شي چې څه وکړم اوسو. نو شیطان بیا ذهن کې دې باره کې شکوک او شبهات پیدا کی او دا په ایمان باندې ډېره غټه حمله وي. نو اول دا خیال خو شیطان ناوستری چې څنګه تا ته تنبیه وشو نو فوراً دا خیال بل طرف ته بوځه. دا خبره واړوه عمل شروع که سبل کار کې مصروف شه او په خوله باندې آمنت بالله وایا چې د شیطان دا وسوسه ختم شي. نو په دې خیال او په دې وسوسه باندې پکړ نشته دی. خو که انسان دې د عزم درجه ورکړي بیا پکړ به کېږي. بیا اوس که دې تعلق عقیدي سره دی، یعنی دا خیال او دا وسوسه تعلق عقیدی سره دی، عمل سره تعلق نشته. نو که صرف خیال دی نو پکړ پې نشته دی. او که د عزم وکړو لکه نفاق شو کفر شو دا پړکې وي نو په دې پکړ شته دی. او که ایمان دی نو خیر دی بسو. او کنه دی وسوسه او د خیال تعلق عمل سره دی نو بیا ردی دو صورتونه دي. یو دا چې دا خبره د قول دی او یو دویم دا چې دا عمل دی. نو که خولې سره تعلق دی او په خوله باندې دی ووی اظهار دی وکړو نو که د خیر خبره د نیکی ده پې اجر دی پې. او که د ګناه خبره ده نو پکړ دی پې بیا. او که ردی تعلق عمل سره دی او په عمل کې دی راوستو نو بیا عمل ته ګوره که نیک دی نو نیکی ده اجر دی پې. او که د ګناه کار دی او عمل دی وکړه پې نو بای باندې پکړ دی بیا. نو هر یو خیال باندې پکړ نشته دی او په هر یو خیال باندې ثواب نشته دی. حدیث کې راځي چې دو کسانو یو باندې اسلحه راوچته کړه. دوه کسان دي یو بل پسې توره راواغسته اسلحه یې راوچته کړه او د هر یو دا اراده ده چې دا بل وولمه او دا بل مړ کړمه. اوس اراده هر یو کړې ده، یعنی عزم هر یو کړی دی چې دی ولمه او دی مړ کومه. لیکن بیا هغه یو مخکې شو دا یې مړ کو دا مقتول. نو مقتول هم جهنمی دی قاتل هم جهنمی دی. قاتل په دې خبره جهنمی د قتل وکړو اقدام د قتل وکړو. خو مقتولو نو مقتولم اراده را قتل کړی وه. اوس مقتول قتل نه دی کړی، مقتول خو په خپله قتل شو. خو چونکې مقتول اراده او عزم د قتل کړی و نو په دغه اراده او عزم چې عمل کې نه دی راغلی، یعنې هغه په خپله اراده باندې عمل نه کو بلې خو قتل نه کو، په خپله قتل شو. خو چونکې خیال نه اراده او عزم شو په دې اراده او عزم باندې به دې جهنم ته چې تا اراده را قتل ولې کړې وه. نو هسې اراده که د خیال په درجه کې بیا پکړ نشته دی، خو چې د عزم په درجه کې شو
نو دې ته بیا پختګي میلاو شوه، تقویت میلاو شو، نو په دې باندې به پکړ کیږي به. باقی دا دی چې د نیکو خبرو خیالات ذهن ته راوستل پکار دي. په مانځه کې هم راوستی شو، د مانځه نه بارې هم راوستی شي. بخاری کې روایت دی، عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه په مانځه کې ما و انی لاجهز جیشی، زه په مانځه کې ما او په مانځه کې لښکر تیاروم. یعنی ما دا سوچ کوم چې په مانځه کې چېرې یو مهم باندې یو لښکر لیږل دي، د هغې امیر څوک جوړ کړمه، مامور څوک جوړ کړمه، څوک په دې لښکر کې شامل کړمه او کله یې ولېږم او په کومه طریقې سره ولېږم. نو بخاري کې روایت دی چې زه په مانځه کې ولاړ یم او په مانځه کې زما دا سوچي چې د اسلام یو لښکر لیږل پکار دی، لاجهز جیشي، لښکر تیاروم. اوس په مانځه کې هغه لښکر تیاري، چونکې دا لښکر د اسلام دپاره دی، د اسلام د یو کار پلیننګ کی په مانځه کې، نو دا جایز دی. اگر چې دام نری پکار، مطلب توجه خو مانځه ته پکار ده، لیکن که انسان مانځه کې هم دا راولي نو خیر دی، د ګناه خبره نه ده. البته په مانځه کې د ګناه خیالات په خپله راوستلو، د دنیا خیالات راوستل، دا د مونځ خشوع حضوع چتی، د مونځ چې کم توجه را کم پوره فواید دي او سره ختمیږي. نو آیت مبارکه کې دې بیان دی. کله چې آیت مبارکه نازل شو، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته ډیر ګران پریوتو. آیت د ظاهر نه دا معلومیږي چې په هر یو خیال باندې، په هر یو وسوسه باندې، په هر یو اراده باندې چې زړه کې رالی باندې حساب کتاب به کیږي. او بل ځای کې راځي من یعمل سوءا یجز به، چې کم انسان ناکار عمل وکړو، ناکار کار وکړو، بد کار وکړو، د دې جزا او د دې بدله ورکولی کیږي به. دا دواړه آیتونه چې یو بل سره یوځای کړي، نو مطلب یې څه شو؟ په هر یو عمل باندې، په هر یو خبره باندې، او په هر یو خیال او په هر یو اراده او په هر یو وسوسه باندې سزا ده او جزا ده. نو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ چې واغې د عائشې رضی الله تعالی عنها نه دې باره کې تپوس وکړو چې دا خو بس ډېره ګرانه نه شي. نو عائشې رضی الله تعالی عنها ورته ووایي چې دا تپوس ما هم د نبی علیه السلام نه کړی و چې الله تعالی په هر یو عمل باندې او په هر یو قول باندې او په هر یو خیال او اراده باندې مونږ رانیسي به او سزا به راکړي، دا خو به ډېره ګرانه شي. ځکه چې کمې خبرې د انسان په اختیار کې دي، نو په هغې خو به انسان عمل وکړي او ځان به ترې ساتي. لیکن چې کم غیر اختیاري خبرې دي، دا خیالات او دا وسوسې، دا خو د انسان په اختیار کې خو نه راځي ذهن ته خود به خودو. په دې هم الله تعالی مونږ رانیسي او حساب کتاب به مونږ سره کي به. نو عائشې رضی الله تعالی عنها امیه ته ووایي چې دا تپوس ما د نبی علیه السلام نه کړو او زما نه دا تپوس بل چا نه دی کړی، صرف تا وکړو. نو نبی علیه السلام دا وفرمایلو چې د مؤمن مسلمان ته د دې خبرو سزا په دنیا کې ملاویږي، آخرت د دې پاک او صاف ځي. او بیا نبی علیه السلام ووایي چې دا په مؤمن مسلمان دنیا کې دا تکالیف راځي، دا پریشانې راځي او دا تبه راشي او یا دا نورې چې خبرې راشي، دا هم د دغې سزا یي که نه، چې
چې انسان د ګناه خیالات کړي وي، ارادې کړي وي، د ګناه وسوسې ذهن ته راوستي په خپله او یا ترېنه عمل هم شوي وي، نو هغه الله تعالی په دنیا کې حساب کتاب برابر کړي. انسان باندې پریشانی راشي، سردرد راشي، تبه راشي، نو په دې سره ګناهونه معاف شي او انسان دنیا نه پاک او صاف ځي. بخاری کې روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من یرید الله به خیرا یصب منه، او یادا چې یصب منه، الله چې چا سره د خیر اراده وکړي نو دنیا کې په پریشانو کې مبتلا کی او په بیمارو کې مبتلا کی، حالات پې راولي. دا الله تعالی د خیر اراده کی چې دنیا نه پاک او صاف بوزي. ځکه چې دلته معافي تلافي ونه شو، صفایي ونه شوه، نو بیا خو هلته د صفایي ځای جهنم دی. جهنم کې به د انسان بیا واشنګ کیږي، چې هلته پاک او صفا کې نو بیا به جنت ته ځي. ځکه جنت پاک ځای دی، د پاکو خلکو دپاره پیدا شوی دی. هغې کې ګنده خلک نشي تللی دننه. نبی علیه السلام وفرمایل چې دا د مؤمن مسلمان دا تکالیف او دا پریشانۍ دا د مؤمن دپاره د صفایي ذریعه ده. تر دې روایت کې راځي که چېرې د انسان یو څیز په یو جیب کې ایښودی او دی ورپسې ګرځي چې څه شو، په دې دومره لږ پریشانۍ او تکلیف باندې هم الله پاک دله اجر ورکوي او ګناه یې معاف کېږي. ځکه چې تا په یو جیب کې یو څیز ایښودی او تی په بل جیب کې ګوي چې څه شو، نو دا لږ ساعت دپاره چې کوم پریشانی ده په دې هم الله پاک د انسان ګناهونه معاف کړي. نو موږ به د الله پاک نه دا غواړو نه چې خدای ما باندې حالات راولي، ازمایښونه راولي او بیمارۍ راولي چې پاک شمه. الله نه دغه شان سوال کوي چې خدای ما دغه شان معاف کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو بیمار عیادت ته تشریف وړو، هغه ډیر زیات کمزوري شوی و، داسې کمزوري شوی لکه څنګه چې د مرغۍ دا بچی چې پیدا شي او کمزوري وي دقه شانتې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ته وکتل نو پوه شو، ویې لکه ته څه دعاګانې مواګانې هم کوې؟ ویا وجي دعاګانې، وایي څه دعا کوې؟ هغه وایي چې دا دعا الله پاک ته کوم چې یا الله زما د ګناهونو کمه سزا چې ته مال آخرت کې راکې عمل په دنیا کې راکې، چې آخرت ته پاک او صاف لړ شمه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایي چې ته ای د الله تعالی سزا او د الله تعالی عذاب ته برداشت کولی شي، دا دعا ته کوي الله پاک ته الله تعالی ته دا دعا ولنه کوي چې خدای ما معاف کړي، یاره الله ما ته ګناهونو سزا ما ته دنیا کې معاف کړي، آخرت کې راته معاف کړي. ځکه الله تعالی خو د معافۍ بلا اعلانات کړي، دا دعا ولې نه کوي چې ته خدای ما دنیا کې هر څه راکړي. نو موږ به د الله پاک نه ازمایښونه نه غواړو چې خدای راولي را باندې او تکالیف را باندې راولي. موږ به د الله پاک نه د عافیت سوال کو، د معافۍ سوال به کو. باقي چې راغی نو انسان دې په بیا خفه کېږي نه او پریشانه کېږي نه. دا د انسان دپاره لویه تسلي ده چې زما صفایي په دې سر کېږي. خو کمپیریزن به بل چا سر نه کوي چې پلانکي خو نه راځي په موږ باندې راځي. دا بیا د الله تعالی مرضي ده چې چا باندې څنګه ازمایش راولي او په کومه طریقې سره راولي او څنګه راولي. بیا لله خاص الله تعالی دپاره دي. دا صورت مبارکه خلاصه ده چې هر څه ګورې د الله تعالی دي، ستاسو نه دي. لله خاص ته الله تعالی د لام دپاره تخصیص دی. ما فی السماوات و ما فی الارض،
ها څه چې په اسمانونو کې دی او ها څه چې په ځمکه کې دا ما دپاره د عموم دی هر څه دا هر څه ګورې د الله تعالی دی یعنې دا تا سر چې څه دي د دې مالک هم ته نه عارضي مالک او مجازي مالک حقیقي مالک ګوره الله تعالی دی چې څه ټیم غواړي ستا نه اخیستی شي او چې څه ټیم غواړي بل یې ورکولی شي ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي دا نه چې صرف اسمانونو ځمکه کې هر څه د الله تعالی نور څه نه هر څه د الله تعالی دی هر څه د الله نه ما سوا چې سم دي او په کم شکل کې د هر څه د الله تعالی دی خو د اسمانونو د ځمکو ذکر ځکه کې چې مونږ ته صرف د اسمانونو د ځمکو علم شته نور علم مونږ ته نشته چې د دې نه علاوه نور څومره مخلوقات د الله تعالی دي او څنګه دي او کم ځای کې دي نو مطلب دا چې د هر څه د ملکیت دا د الله تعالی دی حساب کتاب هغه څوک کولی چا سره اتارټي وي چې چا سره طاقت وي چا سره قوت او دغه حاکمیت وي نو حساب کتاب کولی شي نو چې د هر څه مالک الله تعالی شو اختیار هم د الله تعالی دی قوت او طاقت هم د الله تعالی دی نو هغه خپلو بندګانو سره حساب کتاب کولی شي نه چا نه یریږي او نه چا نه متاثره کیږي ان تبدو او کچر تاسو ښکاره کوئ ظاهروئ یې ما فی انفسکم هغه څه چې په نفسونو ستاسو کې دي ستاسو په نفسونو کې مراد ترې زړونه دي په زړه کې څه دي که ګناهونه دي که خیالات دي او که عقاید فاسده دي فاسد عقیدې د کفر او د شرک عقیده را هغه تاسو ښکاره کړئ نو ښکاره کوئ په دو طریقو سره یا په خوله باندې به یې وایئ او یا په عمل کې به یې راولئ نو دا په عمل کې راوستل او په خوله باندې ویل دا ظاهرول شو ښکاره کول شو نو که دا تاسو ښکاره کوئ نو او که نه ښکاره کوئ او دننه پټ دي نو دا پټ هم الله تعالی ته ښکاره دي او تخفوه یا تاسو پټوئ هغې لره یعنې دننه مړه کې عقیده پټه ساتلې د کفر او د شرک او د نفاق او د ګناه خیالات هم ذهن کې راوستي دي او ارادې او منصوبې هم جوړې کړي دي اگر چې په ظاهره کې چاته پته نشته خو دا ګورې مخلوق ته پته نشته الله تعالی ته پته شته دی فرشتو تم د بعد خیالاتو پته نی د انسان په دیړه کې یو خیال راشي یو منصوبه دی فرشتي ته علم نی لیکن الله ته علم وي که فرشتو په خپل کتاب کې رانوستو نو الله ته علم دی ځکه سبا قیامت کې به الله تعالی یو بنده راولي ته به یې رانږدې کړي او هغه ته به ووایي چې ستا په ذهن کې دا خیالات او دا وو چې هغه فرشتو په کتاب کې او په لیکلو کې نه دی راوستي خو ما ته علم دی نو دا مؤمن مسلمان خو به الله تعالی بهنه وکړي او د کافر او د منافق به الله تعالی اظهار وکړي چې د پړه کې دا وو او تخفوه یا تاسو پټوئ هغې لره نو یحاسبکم الله به حساب کتاب کوي تاسو سره به دا عبارت کې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها د انسان ما د امت په زړونو کې چې کومې خیالات او کومې وسوسې راځي الله تعالی هغه معاف کړي دي ها ما لم تعمل او تتکلم
که تا پای باندې خبره وکړه په خوله دې ښکاره کړه او یا دې په عمل کې راوستو اوس په پای باندې بیا پکړ به کېږي او چې دې نه دې راوستی نو بیا خیر دې معافیت الله تعالی کی. یحاسبکم حساب کتاب بکی تاسو سره به د آی باره کې الله تعالی. فیغفر لمن یشاء او چې الله تعالی حساب کتاب کی بیا د الله تعالی مرضی ده نو چاته چې وغواړي معافي به وکړي او چاته چې وغواړي الله تعالی دغه عذاب به ورته ورکړي. یعنې په الله تعالی باندې معافي کول واجب نه دي او په الله تعالی باندې عذاب ورکول هم واجب نه دي. دا د الله تعالی خپله مرضي ده او شان دی. فیغفرو پس بهنه به کوي لمن یشاء چاته چې وغواړي چې د چا بهنه وغواړي ته بهنه وکړي لکه د مؤمنانو مسلمانو الله تعالی بهنه وکړي. د بهنې دپاره بنیادي شرط ایمان دی چې ایمان سره دنیا نه تلې نو هغې به معافي کړي. که واړه ګناهونه که لوی ګناهونه به ورته الله تعالی معاف کړي. ویعذب من یشاء او عذاب به ورکوي چاته چې وغواړي. الله تعالی هم عذاب چاته ورکړي چې ګورئ کافر ته مشرک ته منافق ته خو به دایمي عذابي او کفر که مؤمن مسلمان هم گرفتار شو په ګناهونو کې بیا د الله تعالی مرضي ده نو یعذب من یشاء عذاب به ورکوي چاته چې وغواړي. الله علی کل شیء قدیر او الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. ان الله تعالی حساب کتاب هم کولی شي د وړو وړو خبرو. الله دا خبرې پټېږي نه الله ته اسانې دي او الله تعالی عذاب هم ورکولی شي او الله تعالی مغفرت او بهنه هم کولی شي. د چا پابند نه دی. خاص الله تعالی دپاره دي هغه څه چې په اسمانونو کې هغه څه چې په ځمکه کې دي او که چېرې تاسو ښکاره کوئ هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي یا تاسو پټوئ هغې لره حساب به کوي تاسو سره د هغې باره کې الله تعالی. پس بهنه به کوي چاته چې وغواړي او عذاب به ورکوي چاته چې وغواړي او الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول ایمان روڑ دے پیغمبر بما انزل پہا سوچ نازل کړی شوی دی الیه د طرف تا من ربه د طرفا د رب ددنا والمؤمنون او مؤمنانو کلن هر یو آمن بالله ایمان روڑ دے پا اللہ تعالی وملائکته او ففرشتو دهغو وکتبه او پا کتابونو دهغو ورسوله او دهغ پا پیغمبرانو باندے لا نفرقو
مونږه جدائی نراولو بین احدین پمیند یو تن کې من رسله د پیغمبرانو د هغنا وقالو دی وای سمعنا مونږ اوریدو واطعنا او مونږه تابعداري وکړه غفرانک بهنه غواړو ستانه ربنا ای رب زمونږه وإلیک المصیر او خاص تا واپس کیدل دی. په آیت مبارکه کې د مؤمنانو تعریف او مدح کی چې مؤمنان هغه خلق دی چې دی په الله تعالی باندې ایمان وروړی دی او د الله تعالی هره خبره دی اوري او د قبولولو په اراده باندې اوري او بیا قبول کی او د الله نه د بهنې سوال کی. اصل کې د سوره بقره په شروع کې دا بیانو چې دا عظیم الشان کتاب چیرې دا د متقیانو د پاره هدایت دی. بیا د متقیانو په صفتونو کې لومبنی صفت داو چې دی ایمان بالغیب وروړي یؤمنون بالغیب د دې په غیب باندې ایمان دی او دی په مخکنی آسمانی کتابونو باندې ایمان ساتي. نو قرآن کریم اخره کې ویلو اولئک علی هدی من ربهم اولئک هم المفلحون. دا خلق هدایت یافته دی او دا خلق کامیاب شو. او بیا د هغه دو فریقو ذکر کړو چې یو صراحتاً انکار کړو چې د کافران وایي او دویم هغه فریق ته چې پړه کې انکار او په جواب باندې اقرار چې منافقان وته وي. نه التم قرآن کریم د مؤمنانو او د متقیانو تعریف کړو چې دی ایمان بالغیب ساتي. بیا مختلف مضامین او مختلف احکامات په دې صورت مبارکه کې بیان شو. اوس د صورت مبارکه په آخره کې بیا هغه مضمون بیانی چې مؤمنان چیرندي ایمان بالغیب ساتي. الله تعالی چاته ښکاری نه فرشتي چاته نه ښکاری او دارنګ د مر نه بعد چې کوم مراحل دي چام نه دي لیدلي لیکن مؤمنان یې بیلیدو مني ځکه چې ردی په خپل پیغمبر باندې اعتماد دی. پیغمبر علیه السلام وی چې دا هر څه شته نو مؤمنانو ویشته دی. مؤمنان داسې نه دي چې هغوی مونږ ته وښیي چې مونږ یې په خپلو سترګو باندې ووینو لکه څنګه چې بني اسرائیلو خپل پیغمبر ته وی چې مونږ الله تعالی لیدل غواړو مونږ الله تعالی بی لیدلو نه منو. مؤمنان داسې خلق نه دي بی لیدو مني بس پیغمبر وی دی بس ټیک ته مونږ ومنله لکه چې پیغمبر باندې مکمل اعتماد دی. نو ایمان نوم د دې خبرې چې په پیغمبر به مکمل اعتماد کې دا پیغمبر سی و دا دی ټیک وایي. انسان په خپل سترګو باندې به اعتماد نه کوي او په پیغمبر به اعتماد کوي. په دې خپل غوږونو به دومره اعتماد نه کوي چې څومره پیغمبر باندې به اعتماد کوي چې بس پیغمبر وي به دا ټیک دی. نو آیت مبارکه کې مدح دا او تعریف ته د هغه خلکو چې هغوی په غیب باندې ایمان ساتي او هغوی د الله حکمونه اوري او بیا پې عمل کوي او قبلي یې. آمن الرسول
ایمان وروړه د پیغمبر. ایمان معنا د تصدیق کولو. تصدیق معنا دار د زړه نه گواهی کول چې دا صحیح دا ټیک دی او دا ریښه دی، یعنی چې دای باره کې ستاسو شک او شبهه نی، ذره برابر شک او ذره برابر شبهه اس قسمم نی. مکمل اعتماد او مکمل یقین چې پړه کې وي دې ته تصدیق کول وایي. ایمان داسې یو سی دی چې په دې کې ګورې ذره برابر د تردد او ذره برابر د شک او ذره برابر د ریب چې کوم گنجائش نشته دی. که چېرې په ایمان کې د ذرې برابرو یعنی 1000 واحد سا که دومره برابرم شک راغی نو بس ایمان لړو، ایمان نه پاتې. دا بنی چې کنې ذره برابر کم ایمان شته نه، بس ایمان به یا بنی او دومره زر ختمیږي چې ذره برابر شک په ایمان کې راي بس خبره ختمه ده. دومره مکمل اعتماد او مکمل یقین بوي چې الله تعالی باندې بستا ایمان چې هغه زمونږه پیدا کونکي یا هغه وحده لا شریک دی. آمن الرسول، ایمان وروړو پیغمبر. د نبی علیہ السلام تعریف ته چې نبی علیہ السلام ایمان وروړو، یعنی تفصیلی ایمانو چې کم احکامات هغه ته راځي او کم آیتونه او کم وحی ورته راځي پای باندې هغه تفصیلی ایمان وروړي. یو اجمالی ایمان دی او یو تفصیلی ایمان دی. اجمالی ایمان دا چې بس توی الله تعالی زمانم چې الله تعالی زمونږه هغه ذات ته پیدا کونکی دی، خالق دی. بیا چې دا باره کې څومره وضاحت مونږ ته کیږي، څومره خبرې مونږ ته مخې ته راځي پای زمونږ ایمان نورم سیوا کیږي. دارنګه چې وحی څونه مزید راځي نو وحی سیوا کیږي، ایمان سیوا کیږي. آیاتونه چې څومره ډیریږي نو ایمان سیوا کیږي. نو پیغمبر اجمالی او تفصیلی دواړه. آمن الرسول، ایمان وروړو پیغمبر. بما انزل، پیغمبر بم ایمان وروړي په الله تعالی باندې او په خپل ځان باندې مو. پیغمبر او په دې خبرم ایمان وروړي چې زه د الله تعالی پیغمبر یم، زه رالیږلی شوی یم، مبعوث یم. په دې خبرم پیغمبر ایمان وروړي. بما انزل الیه، د الرسول نه مراد نبی علیہ السلام دی. رسولان خو ډیر دي، نور انبیاء کرام علیهم السلام کم رسولانو. رسول هغه انسان ته وی چې هغه د الله تعالی مستقل کتاب ورکړی وي یا مستقل شریعت ورکړی وي او یا هغه ته مستقل امت ورکړی شي وي. ان دا درې خبرې چې په چا کې درې واړه جمع شي یا یو خبره پکې جمع نه ته رسول وایو چې هغه ته یا مستقل کتاب ورکړی شوی دی یا مستقل شریعت ورکړی شوی دی او یا مستقل امت ورکړی شوی، دا رسول دی. او دا درې واړه جمع کیدی شي. لکه نبی علیہ السلام الله تعالی مستقل امت، مستقل کتاب او مستقل شریعت ورکړي، دا درې واړه پکې جمع شوي دي. او دا ممکن ده چې هغه سره مستقل شریعت او مستقل کتاب نی، بیا هم نبی رسول به لکه ابراهیم علیه السلام شو یا لکه نوح علیه السلام شو. مستقل شریعتونه مستقل امتونه وسره دي خو مستقل کتابونه وسر نشته، بیا مغه رسولان دي. نبی چې وی نو دا
رسول ته چې کم کتاب ورکړی شوی دی او کم شریعت ورکړی شوی دی او کم امت ورکړی شوی دی نو د هغې اصلاح کول او هغې ته تبلیغ کول دا د نبي کاري. نبیان ډیر کېدی شي، په یو ټایم کې هم ډیر نبیان وي چې مخکې کم رسول وي د هغه تعلیمات خلکو ته بیاني، دا نبی وي. لکه بنی اسرائیلو کې ډیر پیغمبران دي، لیکن دو پیغمبران داسې دي چې ته مستقل شریعتونه او مستقل کتابونه موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام نه بعد چې څومره نبیان راغلي دي د عیسی علیه السلام پورې، دا ټول چې دي د عیسی علیه السلام د کتاب چې تورات شریفو دای تبلیغ به کو امت ته او شریعت هم د موسی علیه السلام به چلیدو، لیکن او نبیانو نو نبیان ډیر کېدی شي او رسولان دا کمی. دلته کې الرسول نه مراد نبی علیه السلام دی. بما انزل په هغه څه چې نازل کړی شوي دي الیه د طرف ته من ربه طرفه د رب ددنه. پیغمبر د ځان خبر نه کی، پیغمبر ته هر څه د بر نه راځي. پیغمبر په معنا د پیغام بر معنا پہنچانے، پیغام پہنچانے والا. د پیغمبر کار در چې د الله تعالی پیغاماتو هغه امت ته رسی. پیغمبر په مثال د سفیر وي او د قاصد وي، د الله تعالی حکمونه او د الله تعالی پیغامات امت ته رارسي. یعنی دا د الله تعالی او د بندگانو منځ کې یو واسطه وي. نو پیغمبر ته چې څه نازل کړی شو په هغې د ایمان دی. نو بما انزل الیه کې اشاره دی صورت مبارکه کې چې هغه د الف لام میم نه ولې تر دې ځای پورې چې څومره په دې صورت کې احکامات بیان شوي دي په هغې د پیغمبر په خپل هم ایمان دی. او د دین علاوه چې نور هم څومره وحی نبی علیه السلام ته راځي هغې د پیغمبر ایمان دی. والمؤمنون دا مؤمنون عطف دی په رسول باندې، یعنی څنګه چې پیغمبر ایمان نه وړلی دارنګې مؤمنان هم ایمان نه وړه. بما انزل الیه چې زمونږ پیغمبر علیه السلام ته چې څه حکمونه سن ورکړی شوي دي د مؤمنانو په هغې باندې ایمان دی. والمؤمنون دا د مؤمنانو مدح او تعریف کی چې پیغمبر هم ایمان نه وړي او مؤمنان هم ایمان نه وړي. والمؤمنون پیغمبر به د خپل علم او د خپل پوهې مطابق ایمان نه وړي. هر مؤمن به د خپل علم او د خپل پوهې مطابق به ایمان نه وړي. د پیغمبر چونکې معرفت ډیر زیاتی، پیغمبر ډیر زیات الله پیژني، نو د هغه د ایمان درجه ډیره سیوا وي. مؤمنان خو ته دومره علم نشته دی، نو دی به د خپل علم مطابق ایمان بساتی. کلن آمنا کلن هر یو، کلن کې اشاره نبی علیہ السلام پیغمبر ته او دی مؤمنانو ته. که پیغمبر دی او که مؤمنان دی او مؤمنانو کې هر یو آمن بالله ایمان وروړی دی په الله تعالی باندې. دا مخکې اجمال او تفصیل کې په الله ایمان دی. په الله باندې د ایمان مطلب دا چې الله تعالی وحده لا شریک دی، یعنی یو ذات دی او ذات حقیقی ذات دی. او د الله تعالی په صفاتو باندې به ایمان ساتي او د الله تعالی طرف نه چې کومې فیصلې رہی دا برحق دي، په الله به دا ایمان ساتي.
آمن بالله چې الله تعالی موجود دی او الله تعالی وحده لا شریک دی او د الله تعالی کې اس قسم عیب او نقص نشتا، اس قسم عجز پکې نشته دی. آمن بالله ایمان وروړي په الله تعالی باندې، و ملائکته او دغه په فرشتو باندې. دا فرشتي د الله تعالی را طرف نه پیغامونه را رسوي انبیاء کرامو ته، وحی وروړي پیغمبرانو ته، او نور بلا ذمہ دارې د فرشتو ته حوالې شوي دي. په فرشتو هم ایمان ساتي، په فرشتو باندې ایماندار چې دا د الله تعالی مخلوق دی او دا نیکانو تابعداري دي. اس قسم گناہ نہ کی، اس قسم خلاف ورزی نہ کی. ذاتی اغراض پدی کی نشته دی، نه چا سره دشمنی شته ذاتی و نه بل سو. الله تعالی د حکم پابند دي، پدی ودا ایمان ساتي چې څومره ملائکم دي، که مونږ ته معلومې دي او که مونږ ته نه دي معلومې چې څومره دي، دا ټول د الله تعالی مخلوق دی. ولا یعصون الله ما امرهم، دی د الله تعالی د حکم خلاف ورزي نه کوي او چې الله ورته څه وایي هغه دی کوي. دی باندې رد شو یهودو. یهودو وایي مونږ په جبریل علیه السلام باندې ایمان نه وروړو ځکه چې هغه عذابونه راوړي، لکه د لومړنۍ سپاره کې دې ذکر شو چې من کان عدوا لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکالا. دی په فرشتو کې فرق کوي، پلانکې فرشته منو پلانکې نه منو، وی دا یو عذابونه وروړي دا یو داسې کې، او دا پلانکې فرشته زمونږ باره کې پیغمبر ته خبرې کی. نو مؤمنان چې په ټولو فرشتو باندې ایمان ساتي، فرق او تفریق پکې مونږ نه کوو. و ملائکتی او دا په فرشتو باندې، دا یو نورانی مخلوق دی، د نور نه پیدا شوي دي او دی کې توالد او تناسل نشته، یعنې رشتې ناتې پکې نشته. او دارنګې دی کې دا نه ښځې او نه سړي دي. فرشته نه مراد دا نه چې دا ګنې ښځې دي، دا ښځې هم نه دا سړي هم نه دي، دا د سړو د صفاتونه او د ښځو صفاتونه پاکې دي. دی سره به نه معامله د سړو کو نه به سره د ښځو کو، دې خبرونه دا پاکې دي فرشتې چې دي. ملائکتی او دا په فرشتو باندې، و کتبه او دا په کتابونو باندې. کتابونه چې الله تعالی هر څومره رالیږلي دي، څلور غټ دي او دا سل چې دا صحیفې دي. نو په دې کتابونو د ایمان مطلب دا چې دا الله تعالی رالیږلو پیغمبرانو ته. و رسوله او دا په پیغمبرانو باندې. پیغمبران چې هر څومره دي تفصیلی همونږ ته نه دی معلوم چې څونه دي. قرآن کریم کې خو د 25 پیغمبران نومونه راغلي دي، نو پیغمبران صرف 25 خو نه، نورم ډیر دي. په دې ټولو زمونږ ایمان دی چې دا د الله تعالی برګزیده انسانانو. و رسوله دا په پیغمبرانو باندې. دې کې رد شو په یهودو نصاراو باندې. یهود چې د هغوی عیسی علیه السلام نه مني او زمونږ پیغمبر علیه السلام نه مني، او په عیسایانو کې بعد هغوی موسی علیه السلام نه مني او نبی علیه السلام نه مني، لیکن مؤمنان ټول مني. مونږ به د یهودو په ضد کې دا نه کوو چې مونږ د هغوی د پیغمبر نه انکار وکړو، نه کافران به شو. مونږ به د عیسایانو په ضد کې دا نه کوو چې مونږ د هغوی د پیغمبر نه انکار وکړو، زمونږ پیغمبران دي ټولو.
که عیسی علیه السلام دی او که موسی علیه السلام دی، ټول پیغمبران زمونږ د سر تاجونه دي. موږ په ټولو باندې ایمان دی چې دا برحق خلکو. لا نفرق بین احد، دا مخکې به یقولون رو باسو. مؤمنان داوی یقولون دیوی لا نفرق، مونږ جدائی نه راولو بین احدن پمیند یو تن کې من رسوله دغه د پیغمبرانو. مؤمنان څونه ښکلي خلق دی، څونه اعتدال دی پکې، په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان ساتي او جدائی پکې نه راولي. د جدائی مطلب دا چې بعضې ومنو بعضې نه منو. باقی داری چې پیغمبرانو کې بیا درجات دي. ټول انبیاء کرام علیهم السلام چې کم صفات او کم درجات او مراتب الله پاک دی له ورکړي او مختلف دي. په نبوت کې ټول یو برابر دي. نبوت یو ډیګري ده، ټولو سره ده. د نبوت نه بعد بیا صفات او درجات او معجزات د هر چا مختلف دي. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، د دې سفارې په شروع منی آیت کې دا خبره تفصیل سره شوې وه. چاله الله تعالی ناشنا کمالات ورکړي دي، نو دا د کمالاتو اقرار کول دا جدائی نه ده. جدائی خو دې ته وي چې ته یو مانی او بل نه مانی. د دې وجې نه د یو نبي شان به داسې نه بیانو، نه د یو نبي بل نبي سره به داسې مقابله او کمپیریزن به نه کو چې د یو نبي شان دومره زیات اوچت کو چې بل نبي کوتاهي وشي او ښکته راوغورځېږي. د نبي فضایل به بیانو خو بل نبی سره موازنه مقابله وي. دغه نبی خو نو، خدای او نبی ډیر لوی و، داسې به چرې نه کو. لا نفرق بین احد من رسوله، دا ډیر نازکه خبرې دي. د انبیاء کرام مبارکې، د کتابونو مبارکې، د فرشتو مبارکې، دې کې به ذره برابر د نقص خبره نه کو. د انبیاء کرامو شان ډیر لوی دی، یعنی د هغې باره کې به هېڅ قسمه منافي خبره نه کو. چې په کومه خبره نه پوهېږو به دا به ایمه دا ټیک خلکو، خو موږ نه پوهېږو په دې باندې. انبیاء کرام علیهم السلام داسې پاک خلک دی. یو نبی باره کې داسې خبره نشته دی، نه د یو کتاب باره کې چې څوک سوای دا به دی غلط وي، ورنه نبی دغه شان والا نه دی. وقالو دی وای سمعنا مونږ واورېدو. مؤمنان دا اقرار کی چې سمعنا مونږ واورېدو، یعنی اورېدلو نه مراد دا چې مونږ د قبلولو په اراده باندې خبره واورېده. چونکې دی منی، د منلو دپاره دی خبره اوري، د اعتراض دپاره نه، د شکوک و شبهاتو پیدا کولو دپاره نه. سمعنا مونږ واورېدو، یا د سمعنا نه مراد مونږه قبول کو. خبره خو مونږ واورېده، اوس مونږه قبوله کړه. لکه سمع الله لمن حمده په مانځه کې مونږ وایو. نو سمع الله لمن حمده څه مطلب دی؟ الله تعالی واورېدو د هغه چا خبره چې هغه د الله تعالی تعریف وکړو، نو الله تعالی واورېدو. نو د اورېدو نه مراد ده الله تعالی قبول کړه. دا بندگان چې د الله تعالی تعریف وکړي او د الله تعالی حمد و ثنا وکړي په مانځه کې، نو الله تعالی د عباره کې وي سمع الله لمن حمده. الله تعالی دا واورېدو، نه خو الله هسې موري. نو د الله تعالی د اورېدو نه مراد د الله تعالی قبلول دي، چې ستا حمد و ثنا الله تعالی قبوله کړه. نو سمعنا په معنا د قبلنا سره مونږ قبول کړو. نبی علیہ السلام بچه صحابو نه بیعت اغستو،
نو په بیعت کې به یو دا خبرم چې تاسو به خبره اورئ، د پیغمبر خبره، د امیر خبره به اورئ او د اوریدو نه بعد بیا اطاعت کوئ، منئ به او عمل پې کوئ. جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیعت وکړو علی السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. مونږ نبی علیہ السلام سره په 3 خبرو بیعت کړو. یو دا چې مونږ به اورو او د اوریدو نه بعد بیا به مونږ اطاعت بکو، خبره به منو او مونږ به هر مسلمان سره خیرخواهی کو، چا سره به د دوکې اراده به هم نه کو. نو دا اوریدل دا د مؤمنانو ډېر لوی صفت دی. دې کې رد شو په مخکنو امتونو کې په یهودو او نصاراو باندې. یهودو وی مونږ سمعنا وعصینا، مونږ اورېده مونږ نه منو دا خبره. موسی علیه السلام ویل چې کتاب وروړه تورات شریفو، وی مونږ نه منو دا خبره. لیکن مؤمنان چې مونږ اورېده اورو او مونږ پې عمل هم کو، منو مونږه. سمعنا مونږ اورېدو، واطعنا مونږ تابعداري وکړه، اطاعت هم وکړو. دا مخکنی آیت مبارکه چې کله نازل شو، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. دا آیت د ظاهر نه خدا خبره معلومیده چې د انسان په هر یو خبره باندې پکړ دی، کدی په خوله باندې وایي، کدی عمل کې او کپړه کې د ګناه خیال راشي، په دې به پکړي. الله به حساب کتاب کې، نو مطلب پکړ به کېږي. نو دا چې کومې خبرې زمونږ په اختیار کې دي، نو دا خو زه ټیک ده، دا خو به انسان متنه ځان وساتي. لیکن دا اړه او دا سینې ته چې کوم خیالات راځي او کوم وساوس راځي، دا خو د انسان په اختیار کې نه دي، شیطان یې راولي. نو که په هغې باندې م الله تعالی پکړ کړي نو ګرانه شوه. نو چې کله دغه آیت مبارکه نازل شو نو صحابه پریشان شو. ناغیره له نبی علیه السلام ته وبرکو علی الرکب. صحابه کرام رضی الله تعالی هم نبی علیہ السلام ته مخې ته کېناستلو او داسې کېناست چې دا ډونګې په ځمکه باندې ولګولې، دا پنډې په ځمکه باندې ولګولې، نور نیغ ولاړو او دا پنډې په ځمکه وې. ډېر د عجزۍ اظهار یې وکړو، لکه څوک چې د چا نه معافي غواړي او داسې ورته کښېني. او نبی علیہ السلام ته وی چې کلفنا من الاعمال ما نطیقو، مونږ باندې الله تعالی احکامات فرض کړي دي، مونږ طاقت لرو کوبه الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. الله د مونږ حکم کړی دی، مونږ کولی شو کوی. الله د روزې حکم کړی دی، مونږ کولی شو عمل پې کو. دارنګې جهاد دی او صدقه ده، دا زمونږ په اختیار کې دی، مونږ عمل پې کو مونږه. لیکن الله تعالی هغه خبره وکړه چې زمونږ د اختیار نه اوس بار ده، چې کم وسوسې او کم خیالات زمونږ زړه ته راشي، نو که د هغې مونږ سره حساب کتاب شروع شي، بیا خو مونږ دا زمونږ د اختیار نه بار خبره ده، نو دی به څه کېږي؟ پس مونږ مطلب هلاک به شو په دې سره. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایلو چې تاسو د یهودو او نصاراو په شانې مه کېږئ چې هغوی وی سمعنا وعصینا، مونږ خو خبره اورېدله کې مونږ یې نه منو. تاسو د هغوی په شانتې مه کېږئ. صحابو داسې کړي نه دي، مطلب داسې ونه شي چې ته
بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته تاسو دا وایي سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. جی مونږ خبره مخکنی آیت مونږ واورېدو، مونږ اومانو زموږ په ایمان دی بس ټیک ته، او اے الله مونږ ستانه بهنه غواړو، مونږ ته معافي وکړې، هسې د مونږ تا ته واپس کېدل دي. صحابو دا ووی. الله جل شانو دا ورپسې آیت مبارکه او دا آمن الرسول دا نازل کو. نو دا وروستو آیت کې تسلی راله چې الله تعالی به تاسو نیسي په هغه چې تاسو یې طاقت لرئ، چې د کومو خبرو تاسو طاقت لرئ د هغې به حساب کتاب کېږي، چې کومې تاسو طاقت نه لرئ دا حساب کتاب نشته دی. لہذا کم خیالات او کم وسوسې چې زړه ته راغلې او تاسو پې عمل ونه کو، تاسو پې عزم درجه وله ورنه کړه، دا تاسو طاقت نه، چونکې بار خبرې دي په دې باندې حساب کتاب هم نشته. وقالو سمعنا، او دیو چې مونږ واورېدو د الله حکمونه، واطعنا مونږ تابعداري وکړه، مونږ اطاعت وکړو. غفرانک ربنا، بهنه غواړو ستانه، نسألک غفرانک، مونږ سوال کوو ستانه ستا د بهنې. ربنا ای رب زمونږه. دا سمعنا و اطعنا مخکې کو، غفرانک رستو کو. د الله د مغفرت دپاره و مخکې څه کې ته به د الله تعالی خبره اوري او اطاعت به کې، نو بیا به تا ته الله تعالی معافي کړي. دا نه چې لومبې ته ما ته د الله تعالی معافي وکړي بیا به زه خبره اورم بیا به اطاعت کوم. دا ذرایع دي د الله د معافرتو، د الله تعالی د بهنې اسباب دا دي چې انسان به د الله تعالی تابعداري کړي او عمل به کړي، به خبره به اوري، بیا به الله تعالی تا ته معافي کړي. او کته ما ته لومبې معافي وکړي بیا به زه هر څه کوم، نو دا خو الله تعالی ته شرطونه ږدي. غفرانک بهنه غواړو ستانه. ربنا ای رب زمونږه. و الیک المصیر، او خاص تا ته واپس کېدل دي. المصیر مصدر میمی دی، واپس کېدل او واپسی، یعنی مونږ به ټول الله ته واپس کېږو. دی وخت کې دا چې مونږ د الله تعالی نه ګنې لرې یو، یعنی یو ورځ داسې را روانه چې زموږ به خپل اختیار مکمل ختم شي، مونږ به خامخا الله تعالی ته په یو میدان کې جمع کېږو دپاره د حساب کتابو. ایمان وروړه د پیغمبر په هغه څه چې نازل کړی شوي د طرفه د رب د ده نه، او مؤمنانو هر یو ایمان وروړی په الله تعالی باندې او دا په فرشتو باندې او دا په کتابونو دا په پیغمبرانو باندې. مونږ جدایي نه ډول په میندې او تن کې د هغه د پیغمبرانو نه، او وایي دي چې مونږ اورېدو او مونږ اطاعت وکړو. بهنه غواړو ستانه ای رب زمونږه، او خاص تا ته واپس کېدل دي.